التحیاتو کې امام ناست او مقتدی لا نه د ویلې امام پاسېدو. التحیات ویل په مونځ کې واجب دي، او چې کله واجب د نفوت کیږي که امام درېدو نو بهتره دا ده چې ته دا پوره کړي، او که بیا دې نوي پوره کړي امام بل رکعت لو خط شوي نو خیر دی، پتا باندې پدې کې سجده سهوا نشته، ځکه چې ته د امام اقتدا کې نو ستا دا مونځ وشو. د اودس نه پیل لاسونه وینځل د سنت عمل لی وینځلی شي چې لاسونه وینځي. فاقد الطهورین مسله، فاقد الطهورین دې ته ویل کېږي چې چرته نه اوبه وي او نه خاوره وي نه تیمم والی شي، نو بیا به څه کې مثلا په جاز کې یا داسې بل علاقه راشي. امام ابو حنیفه امام یوسف رحمه الله دا قول دی کم ځای کې چې اوبه هم نه وي مثلا جاز کې ناست او نه خاوره وي نو بیا به څه چل کې، نو هغه وي تشبه بالصلات، او که د مونځ تشبیه او که د مونځ شکل اختیار که مثلا داسې ناست دی او مونځ کې ښکته پورته کېږي په اشارو باندې، نو دا څوک خو وي مونځ سبق پکې مه وایه. بیا چې کله ته خپل ځای ته ورسې کم ځای کې د سفر اختتام کېږي هلته کې اوبه وي یا خاوره وي تیمم والی شي یا اودس چارندام کولی شي، نو هلته اودس چارندام وکړه نو د دې مونځونو قضا بیا راوړه. دا یو مسله ده، دا نن سبا وخت کې ډېره مخې ته راځي. قربانۍ دپاره زناور اغستلی شوی دی او دا زناور دوباره خرڅولی شي، که مالداره سړي اغستی وي دوباره دا زناور خرڅ کړي نو دی به ارزان زناور نه اخلي، دی نه به ګران اخلي، خو که ارزان یې واغسته یا په دې قیمت یې واغسته بیا هم ټیک ده، خو که ارزان یې واغسته کمې پیسې پاتې شو دا دی په استعمال کې نشي راوستی، دا پیسې به دی بیا صدقه کوي. یو سړی وایي زما د ګیرې نه سخت نفرت دی، د دې څه حکم دی؟ په کار دا ده چې دا د اسلام یو رکن دی، د اسلام یو د شریعت یو طریقه د ټولو انبیاو دا را روانه ده او ګیره وجوبیت درجه لري، او چې کم سړی مستقل ګیره نه دی ته فاسق فاجر ویلی شي، نو دی د ایمان تجدید وکړي، استغفار دی په دې باندې وکړي، د خپل خبر نه دی رجوع وکړي. نو چې کله داسې خبره څوک کوي نو ولې د انبیاو شکلونه ښکلي نه اوسه، څومره ښکلي شکلونه الله ورکړي. بالغ سړی چې کله وفات شي او هغه پاگل وي لیونی وي د جنازه به څنګه کې، که چېرته بچپن نه پاگل وي بچپن نه لیونی وي او دی وفات شه نو د ده حکم لکه د ماشوم دی، د ګناه د سره کړې نه ده او دی په خپل عقل نه دی، د مونځ به د ماشوم کیږي. او که چېرته د بلوغت نه پس ته پې چپه راځي کله لیونی وي او کله سم وي نو د ده مونځ به د بالغانو کیږي. بیا زمونږ په علاقه کې امام صاحب له د کال غنم نه دي ورکړي، هغه وي چې منځونه درته نه بخم. ای هی امام صاحب په غنمو باندې ساتلی دی، لکه د خلکو د عقل ته لکه ګینټې اچول پکار دي چې تاسو ولې ګیا خورئ سه امام صاحب به څه خوري. بل ورځ دلته یو هلک ناست و د کراچۍ نه راغلی، نو زما یو شاګرد دی نو هغه ته وایي ته څه کیا؟ ورته زه امامتي کوم. وي څومره تنخوا درکوي؟ وي 50,000 روپۍ. ورته وایي ته د دې بچو ته وایي ته دین ښې، وایي چې تا سره ستا قدر ورسره نشته، 50,000 روپۍ باندې وي څه کېږي؟ دا خو د ماشوم د 2-3 ورځو خرچه ده. نو هغه وایي زه کراچۍ نه راغلی وي هلته امامانو دومره لوی قدر دی، زموږ پښتانه د دې قدر نه کوي. نو دا اوس هغه قدر یې دلته پته لګي چې دی وایي غنم نه دي ورکړي د الله بندګانو، چې څومره په دیندارو خلکو باندې تاسو خپل مالونه خورئ، قسم درته خورم الله به دله مال کې برکت اچوي. زمونږ مدرسې ته یو دیاړي مار کس راغلی وي زما په مال کې برکت نشته، زمونږ دوست مفتی صاحب هغه ورسره ناست ورته څومره ګټي؟ وي زه 100 روپۍ روز ګټم. وي 100 روپۍ پکې چېرته د یو طالب کفالت وکړه د ورځې 100 روپۍ هغه له ورکوه. نو هغه وایي چې کله نه مې دا 100 روپۍ شروع کړې دي وي کار مې هم زیاتي او وي ضروریات مې هم پوره کېږي، وي مال مې زیات شوی دی خو کم شوی نه دی. نو دې ته برکت ویلی کېږي. د ایمو خیال وساتئ، دا خو د دین پیشوا دي. که دې کاروبارونو او روزګارونو ته مستقل انخت نو تاسو ته به دین څوک ښیي؟ بیا به دې به ناست بیا همدا مسایل چې د یو مسلې فقهي مسلې له ځای د نه ښه ډېرې ډېرې پیسې اخلي، نو بیا به څه کوئ؟ خامخا بیا ورکوي، ځکه چې د دین نه پې خلاصېږئ او اصل چیز خو د انسان دین دی، اسلام دی. یو ملګری وایي 15 دیګه مې نظر منلی دی، نو وایي دا بیل بیل پخولی شم او خپله خوړی شو. نه خپله خو نظر نشي خوړی، چې کم شیز نظر دی منلی وي هغه کار به کې او بیل بیل پخولی شي، نن دې پوخ کو سبا دې پوخ کو بله ورځ دې پوخ کو، خیر دی خو دا نظر دې پوره که. دا کس وایي زه مکینک یم، ماله خلک ګاډي راولي، وي د هغې بیل چې زه جوړ کړم مثلا 10,000 روپۍ، نو هغې
وی ته 15,000 جوړ کو که زمونږ مالک درنه تپوس کوي وی ته ورته وایه چې د 15,000 کار شوی دی نو دا حلال دی که حرام دی. ستا چې کم کار دی کړی دی دې پیسې خو تاله حلال دی خو چې کم هغه سړي د اغلا وکړه نو هغه حرام ده او ته د هغه دپاره ولې دروغ وایې. د بل سړي دپاره کلم ځان له آخرت مه خرابوئ. که یو سړی درته څه ویم خپل کار دی کوي او خو ستا په ځای قبر کې نه سملي که نه ستا په ځای خو به هغه الله له جواب نه ورکوي که نه تا نه به خپل تپوس کېږي هغه نه به خپل تپوس کېږي او د رزق فیصلې الله کړي د دې غم مه کوئ. الله به ښکلي رزق دله درکوي. ګورئ د دې سړي په دې خبره باندې عمل مه کوه چې کار دله نه راوړي مه راوړه خو زه ستا دپاره دروغ نشم ویلی. سورت کهف څه فضیلت دی. سورت کهف په دې کې 110 آیاتونه 12 رکوګانې دي 1567 کلمات دي او 6460 د دې حروف دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه تپوسونه شوي د ذوالقرنین باره کې د روح باره کې د اصحاب کهف باره کې نو د هغې تذکره په دې کې شوې ده. په روایت کې راځي سعید ابن خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وی ارشاد فرمایه وی د جمعې په شپه په بل روایت کې د جمعې ورځ راځي وی کم سړي چې دا اوی وي د دپاره د یو جمعې نه بلې جمعې تر منځه پورې وي نور پیلو شي. په بل یو حدیث کې راځي وي چې کم ځای کې دی وي د هغه ځای نه والې تر مکې مکرمې پورې وي د دپاره نور پیدا شي. او په بل یو روایت کې راځي وی کم سړي چې د دې پیلني آیاتونه او آخرني آیاتونه اوی یا یاد که په بل کې 3 آیاتونه راځي یو کې 10 راځي یو کې 3 راځي وي دا چې چا حفظ که وی د دجال د فتنې نه به بچ وي. د دجال فتنه ګوره ډیره غټه ده. نن سبا مونږ وړو فتنو نه ځان نشو ساتلی. یو بزرګ دی محمود مسعودي صاحب د آزاد کشمیر دی هغه وایي چې مونږ د موبایل نه ځان نشو بچ کولی مونږ به د دجال نه څنګه ځان بچ کو. چې کله یو ورځ انټرنیټ لاړ شي سیګنل نه شي د خلکو څه کیفیت وي د دجال فتنه د دې نه زیاته لویه ده. الله دې مونږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي.